مولانا محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه بديع السماوات والارض بديع السماوات. نو بدیع د بدعت نه دی، بدعت معنا نوې شی، بدعت معنا نوې شی. نو د بدیع معنا نوې پیدا کوونکی، د بدیع معنا نو د نوې پیدا کوونکی دوه معنی دي. یو دا چې رچانه آیډیا نه نقل کړي دولی ته. د بدیع معنا چې الله تعالی د اسمانونو د ځمکې پیدا کوونکی دی، په دې پیدا کولو کې رچانه آیډیا نه نقل کړي، نه د کاپی کړي. نمبر یو. نمبر دویم، د بدیع معنا دا ده چې سم میټیریلز ور سره نو دا شی نه پیدا کړل، without materials. سلور اساسی صفاتونه د الله تعالی، یا درې اساسی صفاتونه د الله تعالی. اول بدیع، چې خدای بدیع دی. د بدیع معنا دا ده چې شیونه پیدا کوي بغیر د میټیریل نه. مونږ بغیر د میټیریل څه شي نشي جوړولای. الله تعالی د دومره غټ اسمان بغیر د میټیریل نه پیدا کړ. الله تعالی د دومره غټ ځمکه بغیر د میټیریل. دویم خالق. د خالق معنا دا ده چې شی پیدا کوي د میټیریل نه. لکه انسان پیدا کړ د خټې نه، تاسو خټه وایي دا میټیریل. نمبر دریم مدبر، چې الله تعالی مدبر دی. د مدبر لفظي معنا خو د پلانینګ، لفظي معنا دا پلانینګ. ها پلانینګ، یس. د مدبر معنا دا پلانر. صحیح. د تدبیر معنا دا پلانینګ او د مدبر معنا د پلانر. اوس د الله په حواله د مدبر معنا دا ده چې خدای مخلوق کې څومره شیونه پیدا کړی دي، لولی کسه په لخانه ناغه کې څه حکمتونه پیدا کړی دي، څه شي څه فائدې. په عمومي استعمال کې هغه ټول شیونه لګیا دي خپل فائدې ورکړي، ټول شیونه لګیا دي خپل فائدې ورکړي. دته وایي د خدای تدبیر. لکه دې په وګوره سیف الله خان چې تګي چې تګي نو یو ګلاس یا یو کپ یخ وبو هغه به اوس کې اوس الله تعالی پلانینګ او تدبیر داله چې تګي سړې دا یخ وبوس کی نو نتیجه په دا مرتب کیږي، فائدہ به دا ورکړي چې تند به ماته شي. خبرو ځین کړه چې تند دې ته الله تعالی تدبیر وایي، دې څه وایي؟ دې ته الله تعالی تدبیر وایي. دوی مسله ارته وکړه الله تعالی آهن پیدا کړی دی، څه شي وسپنه. دغه آهن چې تیره کې او شارپ کې چې اجول او باسه او تیره کې، نو الله تعالی تدبیر داره چې دا بشه کټ کوي، دا بشه کې یو شی به قطع کوي. صحیح. اوس داغه نتیجه ده او فائدہ چې دا آهن ورکوي، داغه نتیجه ده هغه فائدہ چې دا آهن ورکوي. یو سړی وږي شي نو څه شي چې غلا یا خوراک ورته ویل شي، ویجیټیبل یا فروټ یا ګراس یا ګرین یا هر څه چي وي. صحیح. اوس هغه چې د خدای پلانینګ دا دی چې وږي سړی اخلي نو لوګه به رفشي. دا د خدای پلانینګ دی، داغه فائدہ چې دغه شی ورکوي. خبره ده انکلال. نو په عمومي ژوند کې کوم چې دغه شیونه استعماله نو دا فائدہ به ورکوي. ها البته کله کله الله تعالی په دې شی کې تصرف کوي، کله کله الله تعالی په دغه شی کې تصرف کوي، نو نتیجه داغه د پلانینګ پر ضد راشي، نتیجه داغه د پلانینګ پر ضد راشي. هغه ته میریکل ویل شي، هغه څه ویل شي پلانینګ پر ضد راشي. هغه اوس الله تعالی سٹاپ کړی هغه شی د فائدې نه، سیس کی ولا هغه فائدہ، سیس کی ولا هغه فائدہ. لکه فار ایگزامپل پوائزن باندې څه نتیجه مرتب کیږي؟
پلاننګ د خدای سره چې یو ژوندہ انسان یا حیوان ته ورواچه نو هغه څه کوي مړی دی یا به حرارت د حد نه زیات شي یا به برودت د حد نه زیات شي یعنی یا به ټمپریچر ډیر انتها ته ورسي نو پټاو بشي یا به فریز شي بالکل یعنی د پوایزن دوا سره یا حرارت انتها ته ورسي یا برودت انتها ته ورسي بس یو حرارت انتها ته ورسي دا مرګ دی چې برودت انتها ته ورسي نو دا مرګ دی اوس د پوایزن دغه حکمت دی د پوایزن دغه حکمت دی خو کله الله تعالی د چا د پاره په پوایزن کې تصرف کوي نو هغه دغه پوایزن اوس کی او هغه ته نقصان ورنکي اته نقصان ورنکي لکه خالد بن ولید رضی الله تعالی عنہ یو ځل اتفاقا د تور تیار کې د شپې په تیار کې هغه د مسلمان فوج جنرال دی د مسلمان فوج جنرال دی او د کافرانو د یو عسكر د یو ګروپ په لاس باندې ورخته لارته خطا شو دغه د عسكر صحیح اوس هغه دغه تحقیق کو تاسو ته کوئی ستانوم سره اوس د کوي چې زمانوم خالد بن ولید دی اج خود په څه ګرځیدل چې دا خو لوی درستیز دی چې دا خو څه لوی درستیز دی دا خو مونږه وسته نو ته تاسو کو نو ته ورته انا عبد الله زه عبد الله نو هر یو سره عبد الله مونږ ټول عبد الله معنا د خدای بندگان نو ته ورته زه صحیح عبد الله صحیح نو چې عبد الله نه غیبی یو عام سره وای نو سوي یو عام سره وای نو ورته د هلیه معلومی چې د محمد رسول الله پیروکار دی دې کې هیڅ شک نشته ځکه چې دین بر حق دی محمد رسول الله بر حق دی او د خدای پیغمبر دی ناغه ورته پتی زمونږ هم یقین دی چې خدای د دې ټولو کائنات خالق مالک دی اختلاف کو مودي کړي چې محمد پیغمبر نه دی صلی الله علیه وسلم صحیح استاد اوره چې محمد پیغمبر دی صلی الله علیه وسلم نو دغه خدای خو بیا محمد ډیر مهربان دی صلی الله علیه وسلم ورته یقینا ډیر مهربان دی نو داغه په فالوور باندې ډیر مهربان دی یقینا ډیر مهربان دی وی ټول سيزونه د خدای کنټرول کې دي یقینا دا عقیده خبر دغه وی لازم موږ عقیده ناقي ورته استاد دومره په عقیده په محمد او دغه په خدای نو کوم تعالی د زهر یو پیاله درکو نو ته اوس کې د زهر یو پیاله کې درکو ناغه به ته اوس کې دی بالکل به اوس کې صحیح نو دا چې زهر چې هغه په شین بوټي باندې واچو نو شین بوټي بند کړ هغه څه هغه وسوځو صحیح هغه یو څو قطرې په شین بوټي ته ورواچو دې ته ګوره تاسو چې دا داسې زهر دي او ته نو پرابلم یو ته می دا بس پیاله واغستا بسم الله الرحمن الرحیم نو ویس کړه پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ورته وی وکيف شعورت اذن څه احساس ته واغوا وی نور خو هیڅ نه دي خدا سره لکه منظور راکړه د سترګو نه ملګو خیراله یعنی پرشرایز کړم د سترګو نه لګي وښ خیراله صحیح هغه ماته نه وکړه هغه ماته کافرانو راته نه وکړه او کتل چې دا سره خو بہت 2 منټه کې صحیح وی بیا راته په پاکستانو سره ده مې عبد الله وی تاسو کې مرتضی مسلمان پچا ایمان ساته محمد رسول الله هغه وی مر خلا پرې د سنسم نه خراب شوی مر خلا پرې د سنسم ټیک دی هغه ګروپ مسلمان شره غلاس باندې هغه ګروپ نو اوس پوایزن کې خو حکمت داو چې دغه پوایزن سوکوس کی لیوینګ انټیټی نمړی به خالد ابن ولید ولې مړنک ځکه الله تعالی په دغه شی کې تصرف کو داغه حکمت او فائدہ هغه سیس کړه حکمت او فائدې ورله سیس کړه یا لکه یو بالکل تیر چاقو چې د انسان په مرای راخي نو سبا کې ورته الله علیه به ابراهیم علیه السلام دغه چاړه د حضرت اسماعیل په مرای راخله او هغه نه حلال وو وجه اچھا کو بیکارو نه نه بیکار نه دوم هغه چاقو لاندې چې ریم راغی نو یو کښه ته وسته حالانکه د ریم سرمن خو د انسان مقابله کې زیاته سخت ده او بیا په وشتانو تاغیر خو هغه کټ کړ خو د اسماعیل مرای نه کټ کولا اسماعیل مرای نه کټ کولا نو دیتا گویا دی عمل ته وای احاله سوی ورته احاله احاله معنا چینج اف نیچر احاله معنا چینج اف نیچر څنګه دا ظاهر نیچر سو چې لیوینګ انټیټی با مړی الله ولا نیچر چینج کو د دې چاکو نیچر سو چې باید پری کی الله ولا نیچر چینج کو دا رنګ د تدبیر په حواله
دویم شی چې خدای شی سیز کی او ریزلټ ادروایز راشي، ریزلټ ادروایز اراوند راشي. څنګه راشي؟ بالکل سرچپه راشي. هغه ته وایي قبض او بسط، قاف با او ضاد، قبض او بسط، با سین طا، با سین او توی بسط. قبض دیتا وایي چې ډیر شي د لوګو د پارام کفایت نه کی، بے برکت شي، دیتا قبض وایي. ډیر څه وایي؟ دیتا قبض وایي چې ډیر شي ډیر وي خو خدای بے برکت کی. د 150 کسانو خوراک راوړی 50 ته پوره نشي ځکه خدای ته برکت نشته. دیتا قبض وایي. حالانکه نیچرلی په کار دی غیر 150 کسانو خوراکو چې 100 کسانو ته برابر شوی، چې کم از کم 150 ته برابر شوی خو نو شو صحیح. حالانکه تاسو ته پسترو کتل چې 150 کسانو خوراک دی خو 500 کسانو برابر نشو ځکه خدای ته نه برکت لري کو. هغه حکمت او فائدہ هغه ولسیس کا، حکمت او فائدہ هغه ولسیس کا. او بسط چې لکشه د ډیرو کسانو لپاره کفایت کوي، لکشه. اوس الته د لکشه معنا دا ده چې داغه حکمت او فائدہ را چې 500 لپاره کافي کیږي. حکمت او فائدہ دا ده نیچرلی چې 500 لپاره هغه 150 لپاره کافي شي. سو شو ځکه الله تعالی هغه حکمت ولا ادر به اراوند کو. خبر ده کړه بدیع السماوات، بدیع السماوات نوے پیدا کون کے دے اللہ تعالی اسمان لا والارض مکلا اللہ یکون له ولد سنگ بھئی اللہ دا پارا بچے ولم تکن له صاحبہ انشتہ دے اغد پارا شزا، شزینے نشتہ نو دا بچے دا کم غاگر آگے. ذکر دا عیسائیان و اکثریت اگر ایدانوی چی دا حضرت مریم دا خدای خزرہ ایدانوی خو عیسیٰ علیہ السلام وی دا خدای زوی دے الکہ دا حضرت مریم دا خدای خزرہ نو التسٹاپ شی دا نوی. اللہ تعالیٰ وی جی بخبر آدھا چیزا ما خزر نشتن دا بچے دا کم غاگر آگے صحیح. دا خدا سے یو پیل تے و سرے راغلے یو کالی والا خدمتو کو سیو کلو یو کال ولا خدمتو کو نو کال بعد ورته پیر سے بھی خلق راشي 2-3 میاشتې بعد وای دعاو کدا شي په کار دې خدای راکی وتا ایسو نه وته څنګه راغله ته څنګه راغله وی مال چې زوی په کار دې څه په کار دې زوی په کار دې وی واده دې کړه دې وی کو واده مې کړه تاسو ضرورت انا یکون له ولد سرنگ بیدل پارا بچے ولم تکن له صاحب نشتن تد پارا شزا. زمون په دا تکسلام چتا لیدل اسلام آباد او د پیښور په منځ کې ده. اسلام آباد ته نږدې ده دی اٹک باندې پوره وته تب اسلام آباد د پیښور نه ته د پیښور اسلام آباد ته نه ته سو پورې چې ژوند دین تر غیر جنازه نه کی دا شریعت مسله ده. پورا ټول امامانو مذهب ده چې سیف الله خان سو پورې اسلام آباد نه کتل چې د سو پورې ژوند دی تر غیر جنازه نه کی کابل د یاد سره جوای وای چې توګی دی وایو کجاتی چې معلوم نه میشه از مرګ کې بیزار شدم هغه اچھا جو پرسه نو ته نه خدا نه کړو خدا دا زمون دی وطن کې دا کې ټوکی خلک یو بل سره کوي دا د چا چې عقیده ګډوډ وي یا عمل ډیر خراب وي نو موږ ورته بې ایمان وایي. دا سره تاسو وایي صحیح یا چې څوک دا افراد مړو کې موږ دا بې ایمان سره دی صحیح شو. نو کله کله څوک خپل مرګري سره راکوي وایي السلام علیکم هلکه وایي زه خو یو ډېر ناشنا خبرې نه خبر شوم هغه ورته وایي څنګه وایي خلکو راته وایي د بې ایماني پرېښودې هغه وایي توبه استغفر الله نو دا ټکسلام هم خوا کې یو ښار د اسلام آباد سره نږدې دی هلته د عیسایانو یو مشنري هاسپیټل دی هغې کې د دې سترګو سرجري کوي نو هغه سره ټول ته ورځي نو سهار وختي د دې مریضانو د ځایوي بارک چې کوم د مریضان پراته وي نو هلته د هغوی پادري راځي پریسټ صحیح نو هغه پریسټ خپل تعلیم ورکوي د بایبل یعنی مشنري پروګرام دی نو چې مشنري دی نو خیراتي علاج کوي نو وایي چې اوس ورته خپل فکر ګوره که چا قبول کړ صحیح خدا چرته ډیر کمتر کیږي زما په خیال چرته ما ډیر کمتر به مسلمان به عیسائی شي نه کیږي الحمدلله خدای مهرباني ده نو اني هاو
هغه لګیا زمونږ د کلی خواته او بل کلو داغه یو بوډا بابا نو هغه پکې هم اپریشن کړو سرجری کړو صحیح نو دا اوس لګیاو اردو کې وی چې د عیسی علیه السلام د الله زوی عیسی دا خبره کړې ده ناغه بابا هغه کټ کې راکې ناست ودا تاسو څنګه وې ناغه ته د الله زوی عیسی دا خبره کړې ده عیسی د خدای زوی نو وی او وی د عیسی مور سو کو ناغه ورته حضرت مریم وا سوا حضرت مریم وا اوس دی بابا ته بل تاسو نو ځان ته پوزې داو کوي مریم څه شو ناغه ورته وی اخو مرشه څه شوی ده مرشه ده نو سره یو دانګ ور سره هغه پلیس له راوچو دیم لاله ویله وېزه د او یاو کالم چې خدای مړ کړو دویم واده مې وکړ پاسته کې دنه دنه او وی خدای له دوره لوی قوت مالک ته تر اوسه هغه کون رن ناز ته به خدای هغه و ته دې یو بابا دې لیونه شي بابا اوس راځي ملک نو په دا کده ساده خبرې ډېرې خې په بوقو لګي انا یکون له ولد سرنگ بیدر پار بچے ولم تکل له صاحبان اشتر در پار شزا وخلق کل شیء پیدا کر دے اللہ تعالی شیء و بكل شیء علیم ادعا اللہ تعالی پار شیء بان عالم دے ذالکم اللہ دغا اللہ تعالی ربکم رب تاسو دے دغه الله تعالی چې د اسمانونو او زمکه بے مواد پیدا کړی څنګه پیدا کړی بے مواد پیدا کړی د هر شی خالق دی او هر شی عالم دی نو خدای وایي چې دغه صفاتونه پکې دا خدای دی د ته رب وایي د ته لاړ وایي بل چا ته لاړ نه وایي لا اله الا هو نشتر معبود مگر دغه الله خالق کل شیء دے پیدا کون کے دار شے دے فعبدوه بندگیو کئی دغه اللہ تعالی و علی کل شیء وکیل ادغه اللہ تعالی پاسیز بان لے وکیل ناظر دے نظر کون کے دے وکیل مانا سوچے افیئر ڈسپوز کئی سوچے ٹیکنگ کیئر کئی دا افیئرز وکیل مانا کارساز ان کو پہلا فارسی کی ہوگا کارساز لا تدرکه الابصار احاطہ نشکور دے اللہ تعالی بانے نظرنا دے اللہ پر ذات بانے نظر احاطہ نشکور احاطہ مانا چې د ذات ته انکلوډ شي چې ستا نظر د ذات ته انکلوډ شي ها چاپیریال یاس لا تدرکه الابصار ادروائز کو اللہ تعالی ہر ځای عیان دي کائنات کومه ذره ذره ته ګوره نو څه دي خدای پکې عیان دي څه پکې ددی وجہ خصالی ہوئی کہ ہر گیا ہے کہ الضمیر روید سوئی ہر گیا ہے کہ الضمیر روید وحدہ لا شریک لا گوید کہ ہر شین تیر چدن زکی نراوزی اگر زبان حال سر لگیا دے وحدہ لا شریک لا ہوئی کہ دار یو قوت پا اساس بانے دا طول عمل روان دے دا اٹو ڈھائنا بے خونه دے خود حرکی خونه دے ددی شاتا یو قوت والا دے چغیتا اللہ ہوئے نغوی ہر گیا ہے کہ الضمیر ید وحدہ لا شریک اللہ گویا او برگ درختان سبز در نظر ہوشیار برگ درختان سبز در نظر ہوشیار ہر ورق دفتری استمار فتح کردگار ہر یو پانا د خدای د پیژنګلای یو لوی دفتر دی ہر ورق دفتری معرفتی کردگار لا تدرکه الابصار ادراک نشکولے حات نشکولے پدی اللہ تعالی بانے الابصار استرگی وهو يدرك الابصار ادغا اللہ تعالی حات کے پټول استرگو والا او ټول استرگو باندې د خدای د نظر حصو پوشیدہ نه د خدای د نظر وما يخفى على الله شيء في الارض ولا في السماء اللہ تعالی فرمایي چې یو ادنا ذره د خدای د نظر نه پناه کې دی نشي اللہ تعالی وایي چې زما نظر هر ذره ذره ته انکلوډ دی خود کائنات او نظر زما په ذات باندې احاطه نشي کولای ځکه زما ذات ان لیمیټډ دی زما ذات ان لیمیټډ نو کته په احاطه وکړو بیا لیمیټډ شو وهو اللطیف الخبیر او دغه اللہ تعالی بارک بین دے خبردار دے لطیف مانا باریک بین
دغا اللہ تعالی باریک بین لے الخبیر خبردار دے قد جاکم تاکی سر راغلی تاستا بصائر و عبرتنا بصائر عبرتنا او بصائر دا پلورل لے یا جمع دا بصیرت دا جمع دا بصیرت دا آغا نظر دے چی اللہ تعالی سڑی لے پزڑ کی پیدا کی پزڑ کی پیدا کی یو دسترگو نظر دے یو دسترگو دا چاچ ظلم بینا شی اصل بینا دا غلے صحیح او چې چا زړه نابیناوي لکه د کافر نو الله تعالی فرمای فانها لا تعمل ابصار اصل نابینایی د سترګو نه ده ولکن تعمل قلوب التي في الصدور اصل نابینا هغه چې دا زړه لوندي اصل نابینا څوک دی چې زړه لوندي الحمدلله زموږ زړه بینا دی صحیح نظر به کمزور دی که عینک موچولی لاس موچولی دي او ان شاء الله زمو بیدار دی وجه خستړي ستومانه سبق نه د کار نه راشو بیا څه سبق تناسي خدای نور خلق زونه عمر روشن کی لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار واللطيف الخبير دغا اللہ تعالی بارک بین لے الخبیر خبردار دے قد جاءكم تاکی سر راغلے تاستا بصائر عبرتنا بصیرتنا دلائل من ربکم د جانب درفتا سنا فمن ابصر فلنفسه پس چاچ ابصارو کو ابصار مانا پا غور و خوز دی تو قتل دی عبرتونو تے پا غور و خوز ڈیپلی نظر پکیو کا عمیق نظر بانے قتل فلنفس دار فائدے دد پارا ومن غمیا اسو چلون شد دی عبرتونو دلائل دکتونا فغلیا وبال دبالے دے فغلیا اللہ تعالیٰ وہی ما خو قرآن را لے گلے دے خو ہر یو لفظ رنا دا بصیرت تے زړه روشانه کوي اوس چاچے دے پا اساس باندې دلی دو قوت پیدا کر دے پا اساس یعنی دا رنا ځان سره واغستا من ابصرا چاچے د بصارت ذریعہ وګرځولا سو دغه د قرآن لایټونه دا د قرآن رڼاګانې فلنفس فائدې ده فائدې ومن غمیا چاچے سترګې پټې کړې فعليها وبال په دې باندې وما انا علیکم بحفیظ او نعمت پتا سبحان لے بحفیظ نگران حفیظ مانا نگران اللہ تعالی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ته وای چې تو ورته وایا چې وما انا علیکم بحفیظ زو سړی هر یو سړی سره کور په کور وګرځیدل نشم زه به تاسو ته جنرally رول درکوم صبر کوم درته جنرally او سړی سره او بغردم نه چې دا ځای غلط ته او دا ټیک ته او دا غلط ته دغه ځای پکې دا دې ځای مکې دا دغه ځای کند دا زه خو لایټ درکم دا لایټ ځان سره والا نو خاو بد ځان لا پخپل ګوره لایټ درکم دا قرآن لایټ دی پیغمبر ته الله تعالی په دا لایټونه دي د ژوند د هر میدان او د هر قدم د پاره ځان له مستقل رڼا ده نو بل دا لایټ ځان سره واخله نو ځان له ګوره چې کوم ځای جوړه ده کوم ځای خټی دي کوم ځای چیکړی دي کوم ځای راک پروت دی کوم ځای اغزیان دي کوم ځای څه شی دی نه بدن څنګه بچو صحیح اوس دا څنګه چې پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام باندې او سره د لاس نشي چې خبردار دی چې کانه دی په پد ودون لګي اے دغه ځای یو خندق دی او ټوکر پهونه اے دا ځای هغه پروت دی ځای خټی دي یو کس خو ده الله تعالی پیغمبر ته ورته چې خو د قرآن دا رڼاګانې درکم لار بدل الله خپل پیدا کړي وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ او دارنگ نصرف الآیات بیانونگ مثالنا وَلِيَقُولُ اس اللہ تعالیٰ وی دا مثالنا دمر ٹیکنیکل و فلسافیکل دی تاکہ مثال چا اللہ تعالیٰ ورک چا دا قرآن لائٹون دی زب پرسنلی او انڈیویجولی خواهی او سرائی دلاسا نشین نیولے زب هر یو لاس کے رنا ورکم سب ورکم ورکم رنا بورتا ورکم دا فارسی یو شعر بدا دی دیر یعنی زبردست تشریح کی چه سپردم بتو مایه خویش را سپردم بتو مایه خیش را تو دانی حساب کم و بیش را صحیح چلے کم و بیش حساب استا ذمہ داری ہے یعنی مانا تا کرائیٹیرین درک سمجھ درک کرائیٹیرین میں درک نہ کرائیٹیرین مانا چھ پاگی نیک و بد معلومی تو دانی حساب کم و بیش را وَلِيَقُولُ انجام دار چھ دویبوئی درستا اس چھ پیغمبر علیہ السلام دیکھو گورا دمرا ٹیکنیکل و فلسافیکل سپیچ کو نو دوی به یو بل تو کتل وی دې سړی چرته مونږ ته ندی ویلي او دې چرته ویسټرن یونیورسيټي کوالیفاید دی ځکه چې دا خبره دا ان کوالیفاید سړی نه ورسي
دا الټریټ او ان ایجوکیټډ صحیح نه ورځي. الله تعالی وایي دی وای خامخا چې درسته د دې وجه او چې دغه لیونی زامن وي چې دا محمد لیونی صلی الله علیه وسلم څه دی لیونی دی. تاسو لیونی وای اچھا عقل نه سوای ورته لیونی چې دا لیونی دی نو چې اعتراض وکړ ابو جهل باندې او د کس مخالکو باندې عجیب خبره دا خبره دا لیونو دي دا کومه خبره چې دی کوي دا خو دومره ټیکنیکل او فلسافیکل خبرې دي دا لیونی دی هغه دومره حرامیان او غیوی معلم مجنون تعلیم یافته لیونی دی قرآن شیطانانو دې تعلیم یافته لیونی دی څنګه وی چې ایجوکیټډ دی لیونی دی. ما تاسو ذکر کړو کنه زمونږ یو استاد په سکول کې میتھس کې ډېر ماهر و. میتھس کې د میتھس بالکل هغه زمانہ کې دا کمپیوټر کیلکولیټر دا کې نه نو خو هغه داسې یو شی و مونږ به په دې کې هغه وخت دا د چپ تصور او دا د کیلکولیټر او دا تصور دا خونه مونږ به په دې کې څه الیمنٹ لګېدل دي سب نه هغه خو الیمنٹ به مونږ به اوس خو چې چپ پکې لګېدل دي مونږ هغه خو دې کې څه الیمنٹ لګېدل دي ځکه چې مونږ به دنه د خدای شان دی هیڅ یو سوال دنه خطا کیږي نه صحیح بلکې هغه چې سوال بورډ باندې ولیکو بلکې کتاب ورته سوال وي صحیح سوال ته وکړه الله به تر اوسه داغه سولوشن نو شروع کړي صحیح په یو سایډ باندې کله جواب به دار راځي او بیا به شروع کړه دا به شروع کړه x + y = 2 so and so and دا یو عجیب الیمنٹ راغلی دی رستو هغه به لیونیش دا میتھمیټیشن اکثر لیونه کیږي ذکر دوی یعنی دوی دومره جینیس وي دومره جینیس وي چې دوی جمپینګ کوي دوی جمپینګ د وجه هغه دوی څومره الکتریسيټي جیوي په دماغو کې هغه نو لیونیش سپیډ میټر زیاتی کړه ناغه لیونیش نو نه چې زیاته به سوي خو بس غلې بناست زه بیا رسو طالبم سم د دیني علوم طالبم نو اتفاق سره ما چې کوم استاد نه سبق وي ناغه استاد دغه جماعت امام چې کوم جماعت سره زما دغه استاد میتھس والا تعلق ساته او زما استاد په ووم اتم کلاس کې څنګه ووم اتم ګریډ کې زما استاد نو بیا بعض اوقات اسه بزور لم دې بلاره کې ناستو سپلای به مې داس په یبلا کله به کمیس مې سم شې ده صحیح نو بناس دالته ما به کله کله کوم طالبوم را سره بدو رسونه خو زما استاد چې کله مې سوسو نو ورته مې سوار کړ سو کې ووم نه سو کې نو بچی مچیم نو صحیح نو بس هغه نو کله ما به اس اتفاقا یعنی ما به راشه دماغ کار کوي ما ورته جبري یو انتهایی مشکل سوال وي پس مکه بکې ناستو اشورو به وکړه او به جواب به درازي صحیح یې مثلا سوال به وست اجازه لا تعلق شو یسوع به تنده نه دی شروع ادا سي ګل څه بلګیا په ګرمای په سرده په شي کار نو صحیح نو څنګه ایجوکیټډ لیونه دی لالیانو باندې پیغمبر اسلام دا معلم مجنون دا ایجوکیټډ لیونه دی د دې وجه خبره فلسفي کوي دغه چې چپ خو پکې لګیدل دی کنه هغه چې په اکټیویټ شوی دی هغه چې څه شوی دی اکټیویټ شوی دی وكذلك نصرف الآيات ام پدغان باز نصرف الآيات الامثال والعبر ام دغرنگ مونږ بیان او آیات امثال او عبرتنا وليقولوا درستا د دې د پاره چې دوی وي درستا تعلمت عن معلم تا د چا استاد نه ذکر کړی دا د چا استاد نه ذکر کړی دا ولنبينه ادا دې د پاره چې واضح کوم دا قران له قوم العاقم تا يعلمون چې هغه پوهیږي اتبع فالو کواما اوحي اليك هغه وحي چې تا ته کول شي من ربک د جانب درفستانه لا اله خلاصا او سمری دا وحي صدا دي سمری اپډیټ وحي از لا اله الا هو لا اله the fountain head of our deen is la ilaha illa hu and the ultimate result of our deen is لا اله الا هو هم دغه نقطې نه بشرو کېږي هم دغه نقطې ته راځي شروع د کوم ځای نه start with لا اله الا هو and end with لا اله الا هو that is the ultimate end of our deen to recognize and to know Allah وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون صحیح مونږ چې مسلمانۍ ګو شروع د سره کوم لا اله الا الله ultimate result سره چې بس دا واعبد ربک حتا یاتیک الیقین عبادت د الله تعالی تر دې حد پورې کوا چې with certainty with a strong belief in لا اله الا الله چې تا ته مرګ راځي with a strong belief in لا اله الا الله نو شروع د لا اله الا الله نه انجام هم سره
دا منځونه کو سبقونه وو روزي نسو زکاتونه ورکو د خو اخلاق او مظاهره کو اعمال کو احسانونه کو ویلفیر کو فلان کو بد کارونه کو دا سره پاره چې لا اله الا الله تصور عملی کو صحیح شو to make this concept a practical one that there is no God but only اتبع ما اوحی الیک من ربک لا الہ الا هو نشتر معبود مگر دغا اللہ وعارض عن المشرکین او مخواڑوا turn your face او مخواڑوا دا مشرکانونا don't involve with them in arguments ذکر دا صورت مکی دے نو پا مکی صورت کے اللہ تعالیٰ پیغمبر تا نوئی چه دا پڑک بدلا کسا ورکا پڑک ورکا ورطوئی نا حال تا خواهی دا وارد جی کربل جوڑ کی They want you to be involved in arguments. So the ultimate result will be, yeah, subhanallah, hitting and killing and beating. And in Makkah, you don't have that much power. You don't have that much. When time will come, then we will say retaliate now. Now you should go ahead and retaliate. But until and unless you have that much power, so the basic thing is, turn away your face, don't be involved. اگر والدہ چتا انوال کی پا آرگومنٹس کے ادا آرگومنٹس مرس تو بس جوڑے گی جنگ سمجھ جوڑے گی جنگ اس کی جنگ جوڑے گی نستا گروپ کمزور ہے اور دا گروپ مضبوط تھے نو الٹیمیٹ ریزلٹ پس ہی ستا ملګری ومړي او هغه غواړي دا چې جنگ شروع شي څه ایکسکیوز ورته ملاوي شي نو دی چې پیغمبر صلی الله تعالی و اعرض عن المشرکین کاغه سخت خبرم کوي بدل دې وای تور سره آرګومنټس مکوا ولو شاء الله کچری الله غختوي اکراهن و اجبارن کچری الله غختوي بای فورس چې خلق دې شرک نه کی ما اشرکون دوی بشرک نو کړي بل دا ولو شاء الله لجعل الناس امه واحده فالله تعالی غختوي ټول خلق به مسلمانان جوړ کړي لجعل الناس امه واحده متفقه على التوحید ټول خلق به یو امت جوړ کړو د ټولو په عقیده په توحید وا والله تعالی وې د سو فورس کوم نه دسوک فورس کوم نا free will میں ورکڑ دے سب ورکڑ دے this is a matter of free will either to be a Muslim or a non-Muslim yes later on you will face the consequences or you will have the reward but now that's up to you وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا وَمَا جَعَلْنَاكَ أَنَي غَرْزُورِ مُنْتَالَ عَلَيْهِمْ فَدُوِبَانِ حَفِيظًا زِمَدَارَ or responsible your responsibility is only to convey the message you did you have done your job صحیح استجابش وما انت عليهم بوكيل ونيت بدويبان مسلط وكيل بمسلط وما انت عليهم بوكيل حتى تجبرهم على الايمان او نیت بدويبان مسلط حتى چه force کی په ایمان راړو باندې no that's not your duty to force people to become mu'min no your duty is to convey and convince them to convey the message and to convince them ولا تصبوا الذين اس اللہ تعالی وای چې ها دی بکله تاسو چیړي سبا کوي چیړي بدا قسم خبره بکې چې تا اریټیټ کی they will try to irritate you they will try to irritate you چې تا جذباتی کی ایموشنل دي کی او کته ایموشنل شوي نو تمام ایموشنل الفاظ او ایموشنل الفاظ باندې کې باغه طرف نوم ایموشنل لازم او دې سلو منټه بعد بسې ټکر برازي نو دې وجه الله تعالی وای کاغه استا خدای ته بده خبره هم کوي کته ته هم بده خبره کوي تو گورے بدا خبر مکوا ولا تصبوا الذين يدعون من دون الله او تاسب بد موائے کنزل مکوے do not vilify that's called revile or vilifying کنزل مکوے الذين آکسانتا يدعون من دون الله يعبدون من دون الله چې هغه عبادت کوي بغیر د الله نه د بل چا ولې کته هغه تسپیره خبره وکړه یا د هغه د بوتانو متعلق د سپیره خبره وکړه نو هغه په نسبت خو څه نشته اخلاق مخلاق نشته فیسب الله عدوا ای بس خدای ته کذل کوي صحیح so you cause them to abuse or to vilify your God and Allah and to say something bad against Allah so you should not say something bad against them ولا تصبوا الذين يدعون من دون الله فيصبوا الله کني دوی بکنزل کوي الله تعالی تا غدوا فزياتي مقابله دوی بل تعالیت کوي بغیر علم بغیر د علم یو حدیث کې راځي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې دا میجر سن دی ان يسب الرجل اباه ان من الكبائر ان يسب الرجل اباہو چې دا کبیره ګناه ده this is a major sin to say something bad against your dad something bad
against your own dad and your own father. Sahaba kiram ridwanullahi alayhim ajma'in agay alertsu awarajul yasubbu abahu. Is that possible that somebody will say something bad against his dad? That is possibility is there. Sadeba plar to ista paga. So possibility is there. Sahaba taposo ko Rasul Pak sallallahu alaihi wasallam na. Is it possible to vilify our own dad? पलप्लार तो बड़ा खबर है पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर तो फरमाया अन तसुब अबर रजुल फयसुब अबाका सड़े डायरेक्ट पलप्लार तक कंजरी न कही होता द पलप्लार पर बदु याद क्या बस्ता पलार पर बदु याद है सो यू कॉज हिम टू अब्यूज योर डैड अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह मुहम्मद व आलिहि वसहबिहि अजमईन अल्लाहुम्मा रब्बना हमना बिल कुरान ज़िमना मज़किरना मिन कुरान मा नसीना व अल्लिमना मिन वजलना व तवन्ना लिल वन नहार फल्लाहु खैरुल हाफिज़